نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين زحي كل سنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. عزتمند مسلمانانو، دغه سکمو ورځو باندې کومو ورځو کې زمونږ روان یو، دغه ډېرې مبارکې ورځې دي او ما درته بلې جمعې هم د ذوالحجې چې کومه پیله عشرې فضیلت دی هغه مو درته بیان کړی. عزیزانو، نن به انشاءالله العزیز د قربانۍ څه خاص فضیلت به بیانوو. دغه شان تکبیرات تشریک د دې تفصیل به هم بیانوو. عزتمندو مسلمانانو، څنګه سما درته مخکې خبره کړې وه چې دغه د ذوالحجې پیله عشرې ته الله جل جلاله لوی فضیلت ورکړی دی او دغه فضیلت وجه مو درته هم بیان کړې وه. څه وجه د هغه دی چې دې کې ډېر عبادات را جمع شوي دي. همغو عباداتو کې یو په دې 10 ورځو کې قربانۍ ورځ هم شته. دغه شان یوم عرفه هم په دې 10 ورځو کې شته. دغه شان تکبیرات تشریک دا هم په دې ورځو کې شته. اوس راشئ قربانۍ ته. قربانۍ دا د الله جل جلاله ته ډېره زیاته محبوبه ده او څوک څه هم قربانۍ کوي دغه الله جل جلاله په نسبت باندې ډېر فضیلت والا انسان دی. الله ونه ډېر زیات خوشحالیږي. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ اکرامو پختنه وکړه: یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی؟ اے دا اللہ رسولہ دا قربانی څه شی دی؟ نو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکوي: سنت ابیکم ابراہیم. صدا قربانی دا د استاد پلار ابراهیم علیه السلام یو یادگار دی، یو سنت دی.
بیا صحابه کرامو بیا ونه پوښتنه وکړه یا رسول الله آیا په دې قربانۍ کې موږ ته پر څه شته؟ نو الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو او موږ ته پر هم څه شته. مګر دغه دی چې د قربانۍ کوم څاروی دی دی د هر ویښتو په بدله کې یوه نیکۍ ده. د قربانۍ څومره هم تاسو ذبح کوئ دغه څاروي باندې څومره هم ویښته دي د هر ویښته په بدله کې یوه نیکۍ ده. دومره الله جل جلاله لوی مقام ورکړی. دغه شان بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو اے بچی اے فاطمی د قربانی په وخت کې کله دغه قربانی ذبح کولی شي دی په وخت کې ته اداره او دغه ته ګوره ځکه څه د قربانی څوک څه هم ذبح کوي هغه څاروی څه هغه ذبح کېږي نو اول ساس کې چې ځمکې ته ورسیږي نو دې سره الله جل جلاله دې ته ټول ګناهونه معاف کړي. اے فاطمې ته هم ورسره ودرېږه ځکه څه دغه اول ساس کې ځمکې ته څه ورسیږي نو ته به الله جل جلاله ټول ګناهونه به درته معاف کړي. بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یا رسول الله آیا دغه ثواب صرف موږ دپاره دی اهل بیت دپاره خاص دی یا عام مسلمانانو دپاره هم دغه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو دغه کوم ثواب دی کوم اجر دی دا صرف زموږ دپاره خاص نه دی زموږ خاندان دپاره خاص نه دی بلکې دغه ټولو مسلمانانو دپاره دی. سبحان الله څومره لوی فضیلت ده په دې دنیا کې هم دغه څاروی ته قرباني په ورځ باندې ذبح کوي نو اول ساس کې د وینې ځمکې ته څه ورسیږي نو دې سره الله جل جلاله تا ته ټول ګناهونه درته معاف کړي. څومره لوی فضیلت ده. دغه شان عزتمند مسلمانانو موږ ته پکار دي چې دغه قربانۍ که چیرې موږ اوسه پرې څاروی اخیسته نه وي نو اوس د موږ واخلو. ډېر لوی فضیلت الله جل جلاله ورکړی. ټال مټول نه کول پکار دي دغه نه کول پکار دي چې ما سره پیسې به نه وي دا به نه وي دا به نه وي. څوک څه هم دومره قدرې پیسې ورسره وي څه وس مطابق هغه قرباني اخیستلی شي بیا ته پکار د هغه دې څه ښې طریقې سره هغه قرباني واخلي. عزتمند مسلمانانو مولانا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دا خبره ذکر کوي یو موقع کې داود علیه السلام الله جل جلاله ته عرض وکړو یا الهی اے الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت ته کومه قرباني کوي دی څومره ثواب دی؟ نو الله جل جلاله ته وفرمایلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت ته قرباني کوم ثواب دی دغه ثواب داغه دی هر کله چې دوی دغه قرباني ذبح کوي نو سکله دغه قرباني ذبح کوي نو اول ساس کې دغه ځمکې ته ورسیږي د هر ساس کې په عوض باندې زه د دې امت ته لس نیکۍ ورکوم لس درجې وچتوم دغه شان لس ګناهونه یې زه یې معاف کوم. بیا الله جل جلاله داود علیه السلام ته عرض کوي چې اے داود آیا تا ته پته نشته چې دغه قرباني قیامت په ورځ باندې به دغه سورلی وي څوک څه هم دغه قرباني کوي قیامت په ورځ باندې به د دې کس ته به دغه سورلی وي او د دې قرباني په ذریعه سره برکت سره د دې ټول ګناهونه معاف کیږي څوک څه هم دغه قرباني کوي. عزتمند مسلمانانو څومره لوی اجر
الله جل جلاله د دې قرباني ته ورکړی دی. دغه شان یو بهترین حدیث علی رضی الله تعالی عنه فرمایي سکله یو انسان د قرباني په هر سره دغه بار وزي څه به قرباني اخلم قرباني اخستلو لپاره دغه بار وزي نو علی رضی الله تعالی عنه فرمایي د هر قدم په عوض باندې د دې کس ته لس نیکۍ ورته ملویږي لس درجې اوچتولی شي دغه شان لس ګناهونه یې معاف کېږي. بیا څه کله دغه کس هغه لاړ شي بار لاړ شي مینې ته د قربانۍ څاروي څه کوم مالک ته هغه سره خبرې اترې شروع کړي دغه څاروی په څومره باندې دی څومره قیمت دی څومره باندې ښه دی دا خبرې دا په تسبیح باندې بدل شي د تسبیح څومره هم ثواب دی د دې کس ته مغوره ثواب ورته ملویږي. بیا څه کوي دغه کس هغه مالک نه د قرباني څه کوم ریټ دی هغه معلوم کړي هغه ریټ ورته معلوم کړي هغه مقدار خپلې پیسې ورته ورکړي. نو علي صاحب فرمایي چې د هر درهم په عوض کې 200 نیکۍ درته ملویږي 200 نیکۍ ورته ملویږي. بیا څه کله دغه قرباني واپس راولي کور ته واخلي او غټ اختر په ورځ باندې دا ذبح کولو دپاره خپل ځای ته بوځي نو دې ته د ځمکې څومره هم مخلوقات دي ټول د دې دپاره بخشش دعاګانې غواړي ورته. بیا څه کله د دې قربانۍ وینې توی شي ذبح شي نو د هر وینې هر ساس کې په عوض باندې الله جل جلاله دې ته لس فرشتې پیدا کړي دغه لس فرشتې دې دپاره بخښنې دعاګانې غواړي چې یا الله د دې کس ته بخښنه وکړي مغفرت ورته وکړي. بیا صرف دا هم نه څه کله ښې طریقې سره دغه قرباني ذبح شي او دغه کس لګی شي غریبانو دپاره یوه حصه مقرره کړي او د قربانۍ نه یوه حصه غریبانو ته ورکړي. علي صاحب فرمایي چې د دې کس ته بیا دومره ثواب ورته میلاو شو لکه اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو کس یو غلام چې شي کې آزاد کړي دومره ثواب د دې کس ته میلاو شو. نو عزتمند مسلمانانو څومره لوی اجر دغه ذکر شو. دا علي صاحب فرمایي نیکۍ درته هم ملویږي فرشتې درته هم دعاګانې غواړي او دستا درجات هم اوچتیږي. د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو کس غلام آزاد کی څومره ثواب سمغه ته ملویږي دومره ثواب تا ته هم ملوي. عزتمند مسلمانانو دغه قرباني څومره لوی فضیلت ذکر شو. عزتمند مسلمانانو موږ ته هم دغه پکار دي زموږ ښې طریقې سره دغه قرباني وکړو. که چا وسفر نه اخیستی نو اوس د وځي لی اوس هم ډېرې شته هفته اتوار یا نن ښې طریقې سره وځي او دا څه ووتلو هغه ثواب ورته ملویږي څه کوم ثواب زما درته کوم تذکره د علي صاحب څه کومه خبره کوم حدیث زما ذکر کړو هغه ثواب ورته ملویږي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک څه هم خاص الله رضا دپاره قرباني وکړي نور څه مقصد ورکې نه وي خاص الله رضا دپاره دغه قرباني وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې کس ته د جهنم یو قسم حجاب جوړ شي پرده جوړ شي جهنم د اور نه دغه کس چې شي دغه محفوظ شي. زما عزتمند مسلمانانو د قربانۍ ډېر زیات فضیلت راغلی دی. دغه مختصر غني یو خاص فضیلت ستاسو ته ما بیان. عزتمند مسلمانانو سره شي
تکبیرات تشریک دی متعلق هم خبره کول پکار دي لکه صداغه عرفی دوره سے نه دغه شروع کیږي تکبیرات تشریک ابتدا څنګه شوی و د دې ابتدا څنګه شوی و معتبر کتابونو لیکلي دي سکلا ابراهیم علیه السلام خپل بچه اسماعیل علیه السلام ذبح کولو تفصیلی واقعا ده دغه اختر ورځ باندې به ان شاء الله دغه واقعا بیانوو نو سکلا ابراهیم علیه السلام چنا اسماعیل علیه السلام د مړی باندې کېک دولا نو جبرئیل علیه السلام د الله په حکم سره یو ګډ جنت نه راغستو د اسماعیل علیه السلام په عوض کې دغه ګډ راغستلو کله چې جبرئیل علیه السلام برنا ولیدو چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی مړی باندې چنا یخی ده نو دې سره یره پیدا شوه داسې نه څه زما د ورتلنو نه مخکې دغه ابراهیم علیه السلام خپل بچی ذبح کړي نو دې پاسه نه وویل چې الله اکبر الله اکبر کله چې ابراهیم علیه السلام جبرئیل علیه السلام ولیدو دغه کلمات ویل لا اله الا الله والله اکبر کله چې اسماعیل علیه السلام ولیدو زما په عوض کې الله جل جلاله جنت نه ګډ راوستو دی اسماعیل علیه السلام دغه کلمات ویلو الله اکبر الله اکبر ولله الحمد نو دغه کلمات الله جل جلاله ته دومره زیات محبوب شو صدی امت باندې واجب کړل او قیامت ورځ پورې په دغه سلسله به چې شي دغه بجری او دې ته ویل شي تکبیرات تشریک لا اله الا الله والله اکبر وسو دا به تکبیرات تشریک به نو به کله نه دا شروع کوو نو صاحبینو قول موافق به دغه تکبیرات تشریک دا به د نهم ذی الحجې نه سبعی المنځنه به تر اینډ دیارلسم ذی الحجې مازدیګره پورې به دغه شروع وي مطلب اختر دا پیر ریز باندې جمعرات په ورځ به مازدیګره پورې به دغه تکبیرات تشریک دغه چې شي وي دا به سلسله شروع وي کومه لمانځه کې به دغه ویلی شي دغه به هر فرض عین المنځه نه پاسه په مسلمان عاقل بالغ که مسافر وي که مقیم وي که ښځه وي که نارینه وي دا ورباندې واجب دی هر المنځه نه پاس متصل یو پې دغه تکبیرات تشریکات د چې شي دغه واجب دی अब खामा ये वजन खामा खाए हाँ सड़ी वो उच्चत दरमियाना आवाज सर यही न तेज न बोरो दरमियाना और खजबो जब आराम आराम सर ये सड़ी वो तब न बे तेज ही और न डेर आराम ये बिल्कुल दरमियाना आवाज सरा और शान खजी से पकड़ने की वाई तब आराम आराम सरा जोड़ के बदा उस कशीर यो इंसान ना जानते अलमुंस कवलो او جمع سره د دې کس المنز ونه کو ایا دی بل اشتا یا نشتا علماء لیکلي دي سبب کچري دا ځان ته المنز کوي او دغه فرضي المنز کوي نو فرض المنز څنګه وشي ډېر بداغه تکبیرات تشریکات وایي یو ځل خامخایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اكبر والله اكبر ولله الحمد
دا به خامخا یو ځل وي. اوس که چېرې یو کس نه فرض الموز نه بعد متصل قصدن یا عمدن دی امیلو او خبرې وکړې یا جماعت نه بار ووتو نو دغه تکبیرات تشریک دغه ونه چې شو دا ونه ساکت شو د دې قضا نشته او البته ګناهګار شو توبه وباسي استغفار به خامخا المنځنه بعد چې شو دنه پاتې شو ورنه قصدن یا عمدن یا څه خبرې وکړې خبر په بنیاد سره هغه ورنه چې شو پاتې شو یا المنځه د حرمت خلاف کار وکړو نو دا به نه وایي څه بیا یې ځلې وایم یا بهر ووتو بس تکبیرات تشریک دي نه چې شو ساکت شول بس ګناهګار شو ځکه دغه واجب دي استغفار به یې استغفار په ذریعه سره د کومه ګناه څه ورنه وشوه الله جل جلاله به د شی کوي مخکې اوس که چیرې امام نه پاتې شو امام ولاړ دی د دې ایامو کې دغه شان تکبیرات تشریکات ورنه پاتې شو امام نه پاتې شو نو مقتدیان به ډایرکټ شروع کړي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد د مقتدیان څخه کله شروع کړي نو امام ته به هم ور یاد شي امام به هم ښې طریقې سره بیا ووایي دغه مختصر غني تکبیرات تشریک دم درته هغه بیان کړو د دې ابتدا کله نه شروع کیږي د عرفې په ورځ باندې شروع کیږي نو عرفې ورځ دا به کله وي دا به پاکستان کې اتفاق ورځ دا خبره هم یاد وساتئ بعض خلک دغه وایي د یوم عرفه آیا مونږه سعودي عرب سره کول پکار دي یا پاکستان سره کول پکار دي لکه سعودي عرب اختر خو اتفاق ورځ دی او د پاکستان اختر پیر ورځ باندې دی د سعودي عرب یوم عرفه دغه سبا دی او د پاکستان عرفه یوم عرفه دغه اتوار ورځ باندې دی اکثر خلک ندان خلق دو یوم عرفه دا په سعودي عرب په لحاظ سره کوي یاد وساتئ عزتمند مسلمانانو د ملک د اعتبار ورکول شي نو علماء لیکلي دي ټول علماء دا متفقه فیصله ده د پاکستان کې یوم عرفه دا به کله وي اتوار ورځ باندې څوک څه هم دغه روژه نیسي دې لپاره پکار دی چې دا یوم عرفه اتوار ورځ باندې دی اتوار ورځ باندې ښې طریقې سره دا شي کې دا به روژه نیسي عزتمندو مسلمانانو د یوم عرفې روژې د ډېر زیات فضیلت راغلی دي ما درته بلې هفتې هم بیان کړي وو خو چونکې دغه ډېر خاص ورځ دی یو ځل بیا وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یکفر السنة الماضیه والباقیه څوک څه هم یوم عرفې په ورځ باندې روژه ونیسي دې ته به دوه کاله ګناهونه به ورته معاف شي د 2 کالو ګناهونو دا به دغه روژه کفاره وګرځي ختم به شي ورنه دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زما امید هم دا دی څوک څه هم یوم عرفې په ورځ باندې روژه ونیسي نو د دې کس ته آینده کال راتلونکي کال هغه ګناهونه ورته چې شي معاف شي څومره لوی فضیلت ورته بیان شو عزتمند مسلمانانو دغه ډېره مبارکه ورځ دی مونږ ته هم دغه پکار دي چې یوم عرفې په ورځ باندې مونږ چې شی ونیسو روژه ونیسو دغه وخت هم هسې هم تېرېږي او دغه ذوالحجې چې کومې 10 ورځې دي دغه ډېرې مبارکې ورځې دي ډېرې مبارکې ورځې دي الله جل جلاله دې ته ډېر لوی مقام ورکړی دی روایت کې راځي ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر په دې 10 ورځو کې نیک عبادات الله جل جلاله ته ډېر زیات محبوب ده په نسبت د نورو ورځو په اعتبار سره دغه قاعده ده کله هم وخت خاص شي نو عبادت سره هم بیا خاص کیږي
نو دغه وخت الله جل جلاله په نسبت باندې ډیر خاص دی، ډیر لوی مقام لري. نو په دې ورځ کې عبادت کوي نو دا هم بیا یو قسم خاص وګرځېدو، نو الله جل جلاله بیا په ډبل باندې بیا ثواب ملوي. زما عرض دغه د عزتمندو مسلمانانو په دې ورځو کې دغه کوتهي نه کول پکار دي، ښې طریقې سره عبادات د وشي، نوافل د ښه طریقې سره زیات وشي، صدقات ته ډیر ورکړل شي، دغه شان خپل وسعت مطابق روژې ونیول شي. بیا چې کومه مبارکه ورځ به مونږ باندې روانه دی اتوار ورځ، دې ورځې باندې خامخا روژه نیول پکار دي. ډیر الله جل جلاله ډیر لوی مقام ورکړی. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د عرفې په ورځ باندې الله جل جلاله دغه خپل بندگان د جهنم نه اور نه ډیر په کثیر تعداد سره آزادوي. د نور ورځو کې دومره نه آزادوي چې څومره عرفې په ورځ باندې الله جل جلاله دغه خپل بندگان د جهنم نه اور نه شي کوي آزادوي. څومره لوی مقام الله جل جلاله ورکړی دی. موږ ټولو ته دغه پکار دی عزتمندو مسلمانانو یوم عرفې په ورځ باندې ښې طریقې سره موږ روژه هم ونیسو. نو کور کې هم موږ ترغیب خپل ښځو ته ورکړو، څوک څه هم د خپل وسعت مطابق بیمار نه وي، صحتمند وي، ښې طریقې سره د روژه ونیسي. ورځ خو هسې هم تېرېږي، یوم عرفه ورځ که ته روژه ونیسي که روژه ونه نیسي هغه در باندې تېرېږي. نو که روژه د ونیوله نو خپل وخت د قیمتي کړو او لوی ثواب درته میلاو شو، 2 کاله ګناهونه درته معاف شو. عزتمندو مسلمانانو دغه وختونه دغه بار بار په مونږ باندې نه راځي. الله جل جلاله مونږ ته لویه یوه مکاره کړې ده، هېڅ پاته نه لګي آیا بل کال دغه ورځ باندې به مونږ ژوندي پاتې شو یا پاتې نه شو. څوک به مونږ نه مخکې وي او څوک به مونږ نه وروسته وي، او فیصلې به چا باندې به شوي وي چې دغه کس به مړېږي دا به پاتې کېږي. بیا نو مرګ هېڅ قسم هم ګارنټي نشته، چا باندې به دغه مرګ مخکې راځي او چا باندې به وروسته راځي. دغه وخت دغه قیمتي کوي، الله جل جلاله به هم درنه خوشحال شي. دغه شان ځان به هم ځان دپاره به هم دغه وخت شی کې قیمتي کوي، ځان دپاره به فایده وګرځوي، ستا وجود دپاره به دغه فایده وګرځوي. عزتمندو مسلمانانو دغه یوم عرفه چې کوم مونږ باندې روانه دی ښې طریقې سره چې مونږ دې کې روژه هم ونیسو نو الله جل جلاله نه ډېر زیات خوشحال شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. یا الله موږ ګناهونه معاف کړي، یا الله موږ نه راضي شي، یا الله موږ ته عفو وکړي، یا الله حلال رزق نصیب کړي، یا الله حرام نه مو وساتي، یا الله څه هم موږ ویلو عمل توفیق در نصیب کړي، عمل توفیق ور باندې نصیب کړي، موږ ټول نه راضي شي. په آخري وخت کې دغه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.